هغه تپوس دا دی چې نن سبا په سکولز کې په کالجز کې او په دینی مدرسو کې چې کله یو طالب العلم را نشي نو داغه نه جرمانه اخلي. دا جرمانه اغستل څنګه دي؟ دویم نمبر د دې جرمانې یوز به څنګه کېږي؟ آیا کالج لګولی شي که نه شي لګولی؟ سکول مدرسه دا به د کالج په مفادو کې او د سکول او د مدرسې په مفادو کې خرج کېږي او که نه دا به واپس د سټوډنټ ته ورکولی کېږي. د دې په باره کې د تعذیر بالمال او غرامه مالیه په نوم باندې دا عنوانات مشهور دي. دې ته تعذیر بالمال وایي، غرامه مالیه، مالی جرمانه، تعذیر بالمال. تعذیر بالمال د دې په باره کې د پخوانه د فقهاو په منځ کې او د علما په منځ کې اختلاف دی او شدید اختلاف دی. یو طرف ته جمهور علما دا وایي چې تعذیر بالمال ناجایز دی. په سکول کې، په کالج کې، په یونیورسټۍ کې او په مدرسه کې سړی دی مالی جرمانه نه اخلي بلکې بدني سزا دی ول ورکوي. بالفرض که خپل منیجمنت برابروي او خپل سیستم برابرول غواړي نو دا دی ول بدني سزا ورکوي. یعنی دا د تعذیر بالنفس کوي خو بالمال دی نه کوي. غرامه بدني ادا کوي، غرامه مالی ادا نه کوي. ولې؟ ځکه چې دا کله څوک د چا نه جرمانه اخلي نو دا په خوشحالۍ نه ورکوي. یو حدیث د مسلم کې دی چې لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسي. د مسلمان مال اله خوړل جایز دي چې د هغه د زړه نه او دا جرمانه د زړه نه ورکوي. دویم نمبر دا چې قرآن کې الله فرمایي لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چې تاسو د یو بل مال په باطل طریقه باندې مخورئ او د دې تعذیر بالمال ثبوت په احادیثو کې نشته. یو طرف ته دا ده. بل طرف ته د بعض علما کرامو رای ده چې نه، تعذیر بالمال جایز دی. لکه د قاضي ابو یوسف رحمه الله، د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، د حافظ ابن قیم رحمه الله، د دې مشایخو په حنافو کې د قاضي ابو یوسف رای دار چې تعذیر بالمال جایز دی. تعذیر بالمال ولې جایز دی؟ داغي وجه دا ده چې تعذیر بالمال بالپرس که جایز نشي، چرته تعذیر بالمال جایز نشي. دا کم بدني سزا چې دا د بدني سزا، نو دا بدني سزا کله کله د تنفیر او د نفرت سبب وګرځي. یعنی کله کله استاد والدی روکی نن سبا خو اسې میډیا دا مار نه پیار یو لفظ راغلی دی او چاله به سزا نه ورکوي او که سزا دې ورکړل هغه به بیا میډیا ته حواله کي او بیا به دنه جامع وباسي او بیا به زه هلته به عدالت ته ځي او هلته په تا باندې FIR به کېږي. یو خو بله مسله د هغې نه جوړېږي. بل دا که ته څوک وهې شاید هغه بیا سبق له نه راځي. په دې بنیاد باندې تعذیر بالنفس او دارنګې بدني سزا، تعذیر بالبدن چې کوم دی کله کله د تنفر او د تنفیر سبب هم ګرځي. نو قاضي ابو یوسف رحمه الله وایي چې دا غرامه مالیه او تعذیر بالمال دا بالکل جایز دی ځکه بدني سبا کړه د تنفیر سبب جوړیږي. پاتې شو دا خبره چې شریعت کې دې ثبوت نشته او دا د اسلام خلاف ده څنګه چې جمهور رای ده. نو په دې باب کې زه یو څو حوالې ستاسو مخکې ویم او د قاضي ابو یوسف رحمه الله د رای په باره کې چې د قاضي ابو یوسف رحمه الله رای اگر چې د جمهور علما رای نه ده، د شیخ الاسلام ابن تیمیه رای شوله یا د حافظ ابن قیم رای شوله، نو دې رای باندې بعض علما فتوا ورکړې ده. اگر چې دا رای مفتابهي قول نه دی خو بیا هم په دې باندې نن سبا علما فتوا ورکړي چې تعذیر بالمال جایز دی. ولې؟ ځکه جایز دی چې دا یو په دې ټولو فقهي مسالو کې دا مسله شته، فقهي مسالو کې دا مسله شته چې کله یو طرف ته مفتابهي قول یو وي خو د خلکو د سهولت دپاره کله کله په یو عام بل جزیه باندې هم سړی فتوا ورکولی شي. لکه زه د هغې مثال ویم په دې زوج مفقود الخبر کې چې کله د یو ښځې نه خاوند ورک شي نو د حنافو رایې خو دا ده چې 80 کاله به دا ښځه ناسته یو قول پکې دا دی چې دا ښځې به دومره ناسته چې د هغه سړي همزولي کله مړه شي نو مطلب دا چې دا به مړي بیا دی د هغې نه پس بیا دا د خاوند وکي. خو د امام مالک رحمه الله رای په دې باب کې دا چې نه 4 کاله به بس دا صبر وکي، 4 کاله او په 4 کاله کې که د سړي د مړي او د ژوندي خبر رانغی نو دا بل واده ځان نه وکي. احناف علما په دې باندې فتوا ورکوي. حال کې دا خو د احنافو په یو فقه کې نشته دی، دا د مالکي فقه جزیه ده او په هغې باندې احنافو فتوا ورکړله. ولې؟ د خلکو سهولت دپاره، د زنا نه د بچ کېدو دپاره، د ماشومانو د کفالۍ د خصمانۍ دپاره، زنانو تر تحفظ دپاره دا فتوا په دې جزیه باندې ورکړل شوله. په دې وجه باندې د قاضي ابو یوسف رحمه الله رای دا رد المحتار کې دا مسله هم موجود ده. هغه دا وایي چې کله دا رای پکې پیش شوې ده چې کله سړی جرمانه واخلي تعذیر بالمال نو د هغې طریقه دار چې دا به د ځان سره وساتي، ځان سره به یې وساتي او بیا به داسې کار وکړي چې د ځان سره یې وساتله نو که دا سړی
په دې چا باندې چې سزا لګېدلې ده او دا ټیک کېدی شو نو بیرته یې ول هغه پیسې د واپس ورکړي که نه ټیک کېدو نو حاکم یې د ځان سره وساتي بیا. البته حاکم یا چا چې دا جرمانه اخیستې ده دا بې ځان له نه لګوي بلکې دا پیسې به راوالي بیا د مسلمانانو په مفادو کې بیا لګولی شي. نو دا مسله شته او د تعزیر په باره کې دا مسله هم په دې رد المحتار کې شته چې ان التعزیر یختلف باختلاف الامصار. و دا تعزیر چې دی وایي دا د په ښارونو کې یو ښار کې او په بل ښار کې تعزیر بالکل بدلیدی را بدلیدی شي. وایي په رب تعزیر فی بلاد اکراما فی بلد آخر. کله کله په یو ځای کې به تعزیري بل ځای کې به هغې ته اکرام ویلی کېږي. لهذا تعزیر من المال قاضي ابو یوسف دا جایز دی سهولت دی پکې. د هغې زه یو څو مثال وایم لکه مزر زرار د هغې د انهدام امر الله تعالی کړی دا خو هم تعزیر بالمال دی په دې خو پیسې لګېدلې وي الله وایي تاسې وران کوي. د دې سره سره په مال غنیمت کې چې کله خیانت شوی د نبي علیه صلات وسلام امر کړی چې دا مال وسېځي دا تعزیر بالمال دی. د دې سره سره دا ده چې نبي علیه صلات وسلام چې کله جومات له راغی او خلک په جمع کې کم نبی علیه صلات وسلام ویل زما زړه غواړي چې دا کم خلک جومات له نه دی راغلی زه لرګي راغونډ کم د ځان په ځای څوک مونځ ته مخکې کم او لاړ شم دا کورونه وله وسېځمه دا تعزیر بالمال دی اراده یې کړې ده. د دې سره سره دا چې کله د شرابو کم لوښي هغه حنتم او دبا او مقیر او مزفت چې کم دا څلور لوښي نبي علیه السلام په ابتدا کې د هغې د ماتولو امر کړی چې دا مات کړئ تاسو او دغه شانې په ورسره د شرابو لوښي چې کله په غزوه خیبر کې نبي علیه صلات وسلام ویل چې د دغه لوښو د همور اهلیه او د خرو لوښي چې په کوم کې غوښه پکې شوې وه نبي علیه السلام ویلو چې تاسو دا غوښه م واړوئ او دا چاټۍ هم ماتې کوئ د هغې امر یې کړی. دا خو تعزیر بالمال دی یو قسم دا مطلب مال ختمول دي. د دې سره سره موسی علیه صلات وسلام چې کله راغی هغه سخی چې و نو هغه خو دې د سرو نه جوړ کړی خو د هغې د سېزلو امر یې وکړو. الله ورته ویل او لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم زه به بیا نسفه زه به دا په دې دریاب کې شیندم او سېزم به دا هغه نظایر دي چې تعزیر بالمال جایز دی. لہذا په دې زمانه کې تعزیر بالمال دا فتوا که د قاضي ابو یوسف رحم الله په فتوا باندې عمل وکړلی شي نو دا ځکه په دې کې فایده ځکه زیاته ده چې د بدن سزا قطعا څوک نشي برداشت کولی د چا په بچي باندې څوک لاس اوچت کړي باقاعده هغه جیل ته ځي باقاعده هغه سزاو ته میلاویږي هغه د میډیا ټرایل دغه کېږي بې عزتي دغه کېږي نو دا څوک نه خوښوي. لہذا تعزیر بالمال جایز دی. پاتې شو دا چې دا د اسلام خلاف تر اسلام ځکه خلاف نه ده چې په اسلام کې ډېرې سزاګانې داسته په هغې کې تعزیر بالمال دی. لکه کفاره د یمین ته ګوره که نه لس مسکانه روټۍ ورکول دي یا دغه شان هغه کپړې اغوستل دي دغسې دا د زهار په کفاره کې شو د قتل خطا په کفاره کې شو ټیک ټک په دې کې د تعزیر بالمال ذکر دی. لہذا او ابن قیم رحمه الله او ابن تیمیه رحمه الله وایي چې چا د نسخې دعوه کړې یو قول پکې دام دی چې تعزیر بالمال مخکې جایز او بیا منسوخ شوی دی نو شیخ الاسلام وایي چې دا رایم کمزوري ده ځکه په عهد د صحابو کې هم ټیک ټاک په دې باندې عمل شوی دی. تعزیر بالمال د حضرت عمر فاروق په زمانه کې تعزیر بالمال ورکړلی شوی دی. مزید تفصیل لپاره دا تاسو که وګورئ د جدید فقهي مسائل د خالد سیف الله رحمانی سے پکړ ګڼ دلایل ورکړل شوي دي. لہذا تعزیر بالمال د وخت په مناسبت باندې او فتوم د امصارو او دار د حالاتو په مناسبت باندې بدلیږي را بدلیږي. لہذا په دې وخت کې تعزیر بالمال بالکل دا جایز دی. البته هغې د یوز طریقه دا ده چې کله تعزیر بالمال سړی وکړي نو ښه خبردار چې څه وخت پس ورته واپس کړي که دغه اصلاح کېدله که نه کېدله دا پیسې دې واخیستلی شي دا د سړی هغه پرنسپل یا محتمم د کور ته نه وړي بلکې دا د واپس د دې مدرسې د سکول د کالج په مفادو کې ولګوي. انشاءالله تعالی دا عمل به بیا جایز وي.